عظیم کار خیر په بنا باندې موږ او تاسو را جمع شوي او راغونډ شوي یو. زه منم چې د هر سړي به نن سبا انسان نه مشین ساز شوی دی، که بوډا دی او که ځوان دی، ډېر مصروفه دی او د دې دومره مصروفیاتو باوجود دې ځای ته راتګ او دې کې کېناستل دا عظیم خیر دی او بیا دومره اهم کار او دومره قیمتي کار او دومره ضروري کار چې هغه موږ او تاسو ته د انسان د عقل او د سوچ نه بار چې دا به داسې کېږي. بهر کیفیت په دې بنا باندې موږ او تاسو را جمع شوي یو او کارونه هم پرېښي دي. انشاءالله څوک چې دلته راغلي دي او چا چې خپل کارونه پرېښي دي او چا چې خپل مصروفیت پرېښي دي، الله رب العزت به دوی له عظیم اجر ورکړي او الله رب العزت به د دوی دا قدمونه په نیکۍ کې واچي او الله رب العزت تی واچي. معززو یقینا چې د الله په ذات درته قسم کومه چې ډېر زیات خوشحاله شوم چې الله تعالی د یو دوه مسلمانانو په مابین کې توړ ختم کو، جوړې پیدا کړ. په دې جوړه کې چې کومو مشرانو منډه وواله، اقلار کاکا، لیس ما، ملتان ماما، عبدالخالق حاجی صاحب، خانزیب ممبر صاحب، نور پکې څوک و، زیت الله خان ماما. منګه د دې مشرانو نه دا توقع لرو، منګه خو کشران یو چې دوی به همیشه دپاره په دقه شانتې مسلو کې منګ له منډې وخي، شب و روز به دوی خپل محنتونه کوي، خپلې پیسې به لګوي، خپلې قربانیانې به ورکوي. زمونږ د دوی نه دا توقع ده او دا زمونږ مشران دي او موږ ورته مشران ویلي هم دي او انشاءالله مشران به ورته وایو او د مشرانو دا کاري شاباسې دي وي په داسې مشرانو باندې چې داسې قسمه مسلې ختموي، ورنه دا دشمنۍ چې کوم دی نو د پیړو پیړو پورې بیا چلیږي. او په دې باندې غټه خوشحالي پکار ده چې دا موږ خپلو بچو لمسو کړوسو ته پرې نه ښودلې. معززو حدیث مبارک کې راځي چې چا د دوو مسلمانانو په مابین کې جوړه وکړه، د الله پیغمبر فرمایي وي دې انسان ته د 70 کالو د قبول شوي عبادت اجر او ثواب میلاویږي. چا چې په دې روغه کې منډه وواله، هر ملګري ته د 70 کالو د شپې د عبادت او د ورځې د روجې اجر او ثواب میلاو شو. د چا عمر 80 کاله دی، د چا عمر 80 کاله دی. بې 80 کاله کې موږ څومره ګناهونه کوو، موږ چې کوم منځونه کوو هغه قبول شوي دي که نه دي قبول شوي؟ روجې چې موږ نیسو آیا هغه قبولې شوي دي او که نه دي قبولې شوي؟ هغې کې شک شته دی، خو د دې په قبولیت کې څه شک نشته. الله تعالی دې ټولو له اجر ورکړي او الله جل شانهو دې تمامو ملګرو ته ثواب ورکړي چې چا په دې روغه کې منډه وواله او چا پکې چې کوم دی نو شپې او ورځې سبا او بېګا کړئ چې کله ستا بچي ستا په کنټرول کې وي، دغه ټیم کې ستا د تربیت ټیم دی. داسې یو موقع به راشي چې ته به ورته نیزبین وې، په موبایل به د هغه جړا بندې چې بچیه واله دا موبایل، هغه جړا به بنده شي خو سبا به ټول عمر هغه چې کوم دی نو بیا جاړي. اوس به وخاندي خو سبا به ټول عمر جاړي. چې کله ستا بچی ستا په کنټرول کې وي، پکار دا دی چې ته د هغه بهترین تربیت وکړې، اخلاق ورته وښې، معاشره ورته وښې، د مشر کشر په مابین کې ورته تمیز وښې، د علماو د سنت نبوي چې کوم دی نو اهمیت ورته وښې، د نیکانو خلکو سره کینې. چې کله دا بچی داسې یو سټیج ته ورسېده چې تاله جواب درکړه، بس ته پوه شي چې دغه ټیم ستا د هلاکت دی، دغه ټیم چې کوم دی نو ستا د تباهۍ دی. داسې یو زمانه هم په انسان باندې راځي چې خپل بچی ورته وایي کینه پلاره، وی دا ماډرن زمانه ده، دا نوې زمانه ده، دا د ساینس او د ټکنالوژي زمانه ده، ته په دې باندې نه پوهېږې. او داسې زمانه هم په انسان باندې راځي چې خپل بچی ورته وایي ته دالی. غونډه چې کومه ده ډېره زیاته د خیر غونډه ده او الله تعالی دې چې کوم دی د دې نه بعد هم حالات سازګار کړي.
دا روغه وشوه مشران خو په دې کې باقاعده لیکل کړي خو زه د خپل طرف نه یو درخواست کومه چې دا روغه وشوه د دې دوو کورنو په مابین کې تمام چې کوم دی نو د خولې او د ژبې هغه ترخې خبرې ختمې شوې یو بل سره به د مینې د محبت ژوند تیرو د یو بل مړي ژوندي له به ورځو یو بل ته به په کاږه سترګه باندې نه ګورو د دوی تمام توړ ختم شو جوړې پیدا شو الله جل شانهو دې زمونږ د ټولو د بچو اصلاح وکړي او الله جل شانهو دې چې څومره خلک دې صلح له او دې جرګې له راغلي دي الله تعالی دې ټولو له اجر ورکړي خبره زیت الله خان اقلار لیس ملتان خانزیب دا ټول دوی کسانو لیاقت حاجي صاحب متفقه دا فیصله قومي د هر قوم نه په دې کې سړی دی قومیت بیا به دا اخري شکل په لیکلو ورکوي خو تاسو ته هسې خاکه پیش کوم قومي فیصله ده چې کم یو کس کم هلک خشرنګي وکړه او په سړک کې ډزونه وکړه او ډز یې وکړې که تمانچې او که ټوپک کم یو کس چې په دې ولګېد 50 لکه روپۍ به د هغه قوم له ورکوي او د مړي والا سي خپل کار دی ډزې کولې یو سړی خشرنګي کوله او په خشرنګۍ باندې یو کس ولګېده نو 50 لکه روپۍ به قوم به د ده نه اخلي او د دې نه علاوه مړي والا سي خپل کار دی او چې چا ډز وکړو دا کسان به ځي پولیس له به هم ورکوي او ډي اس پي او چې پولیس تاړي هغه ټول به دا کسان به دا قومي دا کسان به ځي راځي صاحب دا ورانې کوي تخریب کار دی او ډزې کوي او پلانې کوي دا به هم پرې وایي تاسو ته معلومه ده چې رمضان شریف راغی او رمضان شریف کې هر یو دکاندار هر یو سړي دا چاړه داسې تېره کړې ده چې څوک به راځي چې دا سرونه به ترې پرې کوو دې قام دا فیصله کړې ده چې بی دا به ځو منګه د دې عملې سبه منګه خبره کوو چې وروره موږ ته نرخنامه قصاب هم ولګوي مخ ته نرخنامه د وریجو هم ولګي موږ ته نرخنامه د دالو هم ولګي او موږ ته نرخنامې ولګي چې دا شی په دې دی او صحیح داسې نه چې نرخنامه هغلته ایښي او بیا دلته ښه ښکاره او داسې برمله دا غریبانان خلک دي او څه ګرانیم ده او تکلیف هم دی او روژه ده خامخا روژه کې خو هر سړی څه ناڅه نو دا به ځو او دې ډي اس پي او د دې څه به خبره کوو چې بی دا دکانداران دي او که قصابان دي وروره چړې تېرې کړي دي او منماني ده خدای خبر دی چې په 1000 روپۍ ته به غوښه رسوي او که څو ته به یې رسوي د اوس نه خو 800 روپۍ د دې دواړو فریقینو په مابین کې د جرګې ثالثانو چې کومه فیصله وکړه هغه په دې شرط باندې ده د دې دواړو فریقینو په مابین کې چې د جرګې ثالثانو څنګه فیصله وکړه هغه په دې شرط باندې ده نمبر 1 شرط دا دی چې اولنې شرط دا دی چې دوی دیت 20 लाख روپۍ په دې فریق دوم باندې کې خودلې ها چې دوی 20 لک روپۍ په دې فریق دوم اشمت باندې کې خودلې 20 لک روپۍ او د دې علاقې د دستور مطابق چې کم عذر 15 دیګه وریجی په دې فریق دوم باندې کې خودلې او د دې علاقې چې کوم رسمي رواج دی چې هغه په صلحو کې په جرګو کې چې کم سړی مطلب پړي په هغه باندې عذر کړي نو 15 دیګه چاولې د مشرانو په دې فریق باندې به توري عذر کې ښودلې او د فیصلې په اورېدو په وخت کې به دواړه فریقین په قسم باندې لاس ږدي بس دا خبره خو شوه قسم وشو جی او آینده دپاره به د دواړو فریقینو په خپل منځ کې په یو بل باندې هېڅ دعوا یا واسطه پاتې نه د دې نه بعد د دواړو فریقینو په مابین کې هر قسمه تنازع او جګړه ختمه شوه د ورورولۍ ژوند قایم او دایم شو او فریق اول چې په عدالت کې د فریق دوم خلاف کم دغه کیس جمع کړی هغه به فریق دوم فریق اول واپس اخیستلو په باندې تاسو چې کوم کیس جمع کړی دی هغه به تاسو به ختم کړئ پوه شئ او که دی په فریق اول ته هر ځای کې ضرورت پرېوتو که هغه عدالت دی او که تاڼه ده نو دی به حاضرېږي او
دی فضل خالق دی او تاسو ته چې کوم ځای کې ضرورت د دوی راځي که عدالت کی که تاڼه کی په هر ځای کې نو تاسو به خامخا د دوی سره ځئ. ها د دې نه پس که د دې جرګې ثالثانو د فیصلې نه کوم فریق انحراف وکړو هغه فریق به 10 لکه روپۍ جرمانه. ټیک شوه که د دې جرګې نه چا هم انکار وکړو څه قسمه انحراف یې وکړه څه مخالفت یې وکړه څه لانجه یې جوړه کړه هغه به 10 لکه روپۍ جرمانه.